بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو منګه د حروف بحث دا شروع کړو. موږ چې حروف دا ټول دلته کې کوم دی بیانې دا 17 قسم حروف په دی بیانې. په دې کې 100 حروف عامله دي، سبق غیر عامله دي. دینه مخکې د حروف جاره او د حروف مشبہ بالفعل ذکر وشو. نو حروف جاره او حروف مشبہ بالفعل د دوانو حروف عامله وو. یعنی نو حروف جاره دا عمل چې دا په اسم باندې داخله دو او اسم له بجر ورکو، او حروف مشبہ بالفعل دا کار دی چې دا په مبتدا او په خبر باندې داخليږي. مبتدا اسم نصب او خبر لا رفع ورکوي. اوس دریم نمبر چې دا بیانې حروف عاطفه. عطف په معنا د ملاوهلو باندې راځي، د ملاوهلو باندې. عطف معنا د ملاوهل. عطف مینې ته هم وایي، مینې ته عطوفه مینې ته وایي کنه. نو چې مینې واخه مخه یو بل سره یو ځایږي. نو دا شانتي د دې حروف هغه حروف چې د دوو جملو یا د دوو مفردونو یو ځای کولو د پاره راځي، اې د ویلګو حروف عاطفه. حروف عاطفه لستی. حروف عاطفه عمل نه کوي، دا غیر عامل دي. عمل دا نه کوي. حروف عاطفه د سره بار راځي. نو لول حروف عاطفه د دوو جملو یا د دوو مفردونو په مینس کې د یو بل سره د ملاوهلو د پاره راځي. د حروف عاطفه مخکې چې کوم څه ځای د معطوف علیه وي او رسو ته معطوف وي. د حروف عاطفه مخکې چې کوم څه ځای ته سوې معطوف علیه او رسو معطوف. او حروف عاطفه ټول لستی. کم دي؟ واو فا ثم حتى او اما ام. دا په ترتیب باندې یادول غواړي. ها په ترتیب باندې به موږ ځکه یادو کنه چې لکه د دې لکه اوس ګوره واو فا ثم د دې مبارک یو خبره ده، بیا په ثم پس حتى نه حتى مبارک بل خبره ده. نو واو فا ثم دا درې په یو صاحبانه وایو، بیا وسره حتى به موږ جدا وایو بالکل یوازې واو فا ثم حتى، بیا او اما ام دا درې به یوازې وایو، او بیا با لا بل او لکن دا به یوازې وایو لا بل لکن. پوه شئ؟ نیغو سره دا وشي کنه چې دا حروف به موږ ته یاد شي، او دویم به دا وشي چې اوس موږ کوم تفصیل کوو. نو دا واو فا ثم یو تفصیل دی، یعنی د کوم تفصیل دی د دې چې کوم خبرې دی وضاحت دی ایو بل ته نږدې دي. بیا سره حتی نه حتی د ثم نه ورسته لکه په ثم او په حتی کې لګ فرق دی. بیا او اما ام د دې تریوان په باره کې یو خبره ده، او لا بل لکن په باره کې یو خبره ده. پوه شو باندې نو حروف عاطفه سوري لستی. کم دي؟ واو فا ثم حتى او بل ام اما او اما ام او لا بل لكن. اوس بدی کې دا اولینې دي دا واو فا ثم دا درې وانه د جمع د بار راځي، یعنی دا معطوف علیه ته چې کوم حکم شامل دی هغه حکم معطوف ته هم شامل ولو د پاره دا راځي. معطوف د معطوف علیه سره په حکم شامل ولو د پاره واو فا ثم راځي، واو فا ثم راځي. پوه شئ؟ یعنی دا مخکنی لکه ته جاءنی زید و عمرو، نو دی معطوف علیه ته د مجیئت حکم دی، په دې باندې د مجیئت حکم لګیدل دی. نو دغه حکم پر عمر باندې هم دی. پوه شئ؟ جاءنی زید فعمرو ته ما قوت زید راغی عمر راغی. نو دی مخکې ته چې کم سیز دراتلو حکم لګیدل دی په معطوف علیه باندې، د کم سیز دراتلو د کم سیز لګیدو کم لګیدل دی هغه معطوف باندې هم دی. نو واو فا ثم درې سره به راځي د جمع لپاره، یعنی دا معطوف علیه ته چې کوم حکم دی هغه حکم چاته شامل دی؟ معطوف ته. بیا به دی واو فا ثم کې فرق دی چې دا واو راځي د مطلق جمع لپاره، د مطلق جمع لپاره. فا راځي د ترتیب مع الوصل لپاره، او دا راځي ثم د ترتیب لپاره خو سره د مهلت نه. لګته جاءنی زید و عمرو، ما دا فکر ده کنده نو جاءنی زید و عمرو کې تا راوې نو جاءنی زید و عمرو دا لګته دا ما خواته زید راغله عمر راغله. وس پدې کې دا نشته ده چې عمر مخکې راغله ده که زید مخکې راغله ده.
او کدوانه یو ځای راغلي دي او بس ته وایي چې بس ما خواته زید او عمر راغلو نو دې لپاره به استعمالو او کله دا وایم چې زید راغی او سمدستي پسې بیا عمر راغی نو زه وایم جاءني زید فعمر نو دا مثال خو باغ دی کې صحیح چې اول زید راغلی بیا په سمدستي چې نن داسې راغلی خو په دې کله اول عمر راغلی بیا زید راغلی نو بیا دا مثال صحیح نه دی کاول عمر راغلی او بیا زید راغلی نو بیا دا مثال صحیح دغه شانتي که چرته اول زید راغلی او ګنټه بعد 2 ګنټې بعد میاش بعد پسې بیا عمر راغلی نو جاءني زید فعمر بیا ویل صحیح نه دي پوه شو مې معنی ښه او دا ثم چې نه دا راځي د ترتیب د پاره سره د مهلت نه یعنی جاءني زید ثم عمرو دا ما خواته زید راغی او بیا په شروع سوق راغی عمر راغی نو اوس ګوره دلته کې بدی مثال کو خدا د په خیال ساتي چې عمر زید بل اول راغلی او عمر ورستو راغلی که عمر مخکې راغلی او زید ورستو راغلی نو جاءني زید ثم عمرو بیا هم نشي ویلی پوه شوې نو اول زید راغلی او بیا پسې لکه ګنټه بعد یا 2 ګنټې بعد خو په مهلت سره پسې بیا سره راغلی دی عمر پرې پوه شو به درې معنی نو واو فا ثم سره به راځي د جمع لپاره د دې دروانو کې بیا فرق سره چې واو د مطلق جمع لپاره راځي او فا راځي ترتیب مع الوصل یعنی بلا بدل د ورته دغه ترتیب بلا مهلت او د اصول فقه کې ان شاء الله ترتیب مع الوصل الته ورده تعقیب مع الوصل تعقیب مع الوصل پوه شو به معنی او په دې معنی ګورم تاسو ته اول ویلو چې د حروف معنی ته یاد کړئ کنه نو تاسو بیا ورستو لکه په اصول په کتابونو کې اصول فقه او نور الانوار دلته چاو کتاب نه راوړل د اصول شاشي کنه او د وخت څوک راغلی کتاب او چند کې خو ده چې وس دا نو په دغه اصول کې بیا د حروف باس نه اله پیچیدي نو چې تاسو دا سنه سید غړي کنه نو اوس خو دلته کومه راځي د عمر خبره کول د قرآن او د حدیث د مسائل بیا بیانې فإن طلقها فلا الطلاق مرتان او فإن طلقها نو بری باندې ډېر وخت مسله ده چې طلاق دغه چې خلع دا طلاق دی کنه نه ادا خلع جدا طلاق حسابي او کنه به رشتو کې حسابي د حلالي لپاره دوه طلاقونه یو خلع پکار ده کنه نو دا په دغه فاګه ټوله خبره چې فارازه تعقیب مال وصل لپاره دمغه دلایل دا شان د ډېر شی حروف دي لکه دا با او دا واو فا ثم په دې ټولو کې ورمجي کې ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه نو دا فا چې په کې دا په مخ راځي یا ثم په کې راځي ټولو هر خپل بلې دا د پوره به زمکه حروف العطف فصل حروف العطف 10 دا فصل له حروف عاطفه او مبارکه حروف عاطفه لستی کم دي واو فا ثم حتى او اما ام لا بل لكن فالاربعه الاول للجمع پس دا اولي سلور نه دي دا د جمع لپاره راځي اولي سلور کم دي بھائی واو فا ثم او حتى کې لکه جدا خبره ده نو دم دغه سره خدامه جدا درته ما فالواو للجمع مطلقا واو د جمع لپاره راځي مطلقا څه مطلب دی یعنی چې دا ترتیب پکې هم نشته او تقارن به هم نشته او تراخی به هم نشته او بس چې ته زید او عمر راغله کله اول زید راغله او کله اول عمر راغله قسم دستی به راغله او ورستو به راغله دي ته بس چې دوانه به حکم کې تر شاملول د بار راولې نو جاءني زید و عمرو سواء كان زید متقدما في المجيء متقدما کله زید مخکې کېنګ په مجیت کې او کبه عمر وي والفاء للترتيب بلا مهلت فارازه ترتیب مع الوصل لپاره یعنی بغیر د مهلت نه یعنی چې د معطومات والے په منځ کې تاخير چې نه نه شوی لکه قام زید فعمر موږ معنی کو زید وترې دو سمدستی بیا به عمر وترې دو او شوی لکه سمدستی یعنی 10 ضرب سے اول وترې دو واذا مثال په هغه ټیم کې صحیح وي اذا كان زید متقدما وعمر متاخرا بلا مهلت چې اول زید ولاړوي او بیا بسوي عمر ولاړوي او یې غاړو وترې دو کې مهلت هم نه وي پوه شو به معنی وثم للترتيب بمهلة او ثم للترتيب را راځي سره د مهلتنا یعنی تراخیب بکی او وصل جننه والله دخل زید ثم عمرو لکه زید داخل شو بیا پس څوک داخل شو عمر نو دا په کله برابر وي چې اذا كان زید متقدما زید مخکې وي او عمر بس ورستو وي وبينهما مهلة او بدفان په مس کې سوي مهلت وي اوس ما دا وګورئ په دې درو باندې پوښتنه تاسو حتی هم د جمع لپاره راځي او په حتی او په ثم کې دوه فرقونه دي یو دا دی چې دا حتی د دې کې د معطوف علینا په ترتیب سره راغلی
خو په دې کې د ثم نه کم مهلت وي، یعنی په ثم کې ډېر زیات مهلت وي او په حتی کې څه وي کم وي. دویم دا دی چې دا حتی نه وروستو چې کوم معطوف دی دا حتی چونکې د انتها لپاره راځي نو دا به داخل وي په معطوف علیه کې، داخل وي بس کې په معطوف علیه کې. بیا دا که نه چې دا معطوف علیه چې نه دا به لکه ضعیف وي او معطوف چې دا به قوي وي، نه ته به چې لکه دا معطوف شوی دی تر دې پورې چې کم څه چې زورور دی هغه هم شوی دی، او یا دا معطوف په معطوف علیه کې شامل وي د دې په افرادو کې بدل ټول نه کمزور وي کمزور. لکه ته مات الناس حتى الانبیاء، نو ځلې دا مطلب دی چې لکه پیغمبران هم مړه شوي دي او انسانان هم مړه شوي دي. پوه شوې نه باندې نو خو دا انبیاء دا د دې معطوف انبیاء معطوف دی کنه او الناس معطوف علیه دی وایي نو دا معطوف د معطوف علیه د اجزاء نه دی خو هغه قوي جز دی. لکه ته چې لکه ټول خلک مړه شوي دي وایي تر دې پورې چې هغه انبیاء هم مړه شوي دي، نو انبیاء د ناس دلیل افراد نه دي کنه، انبیاء د ناس افراد نه دي خو لکه دا ناس نه دا لکه د انبیاء په نسبت باندې کمزوري دي او انبیاء چې دا قوي دي. یا به دې وي چې دا معطوف بعد معطوف علیه په افرادو کې به کمزور فرد وي، لکه د قدیم الحاج حتى المشاتو چې حاجیان راغلل تر دې چې هغه پیدل خلک هم راغلل، نو دا مشات چې دی پیدل نو دا پیدل چې دا هم د حاجیانو د افرادو نه دي کنه، لیکن دا حاجیا دا مشات یعنی پیدل راتلل والا دا دغه په کمزوري د معطوف علیه افراد نه دي او کمزور فرد دي، مطلب دا چې ټول لاغلي دي. پوه شو مې معنی ها نو حتی او ثم د باندې کې دا فرق دی چې ثم هم د ترتیب لپاره راځي حتی هم د ترتیب لپاره راځي او په حتی کې ترتیب وي او مهلت بګي غلط مهلت بګي د ثم په نسبت باندې. او دویم دا دی چې دا حتی دا معطوف د معطوف علیه په حکم کې داخل وي، بیا دا معطوف دا به معطوف علیه افراد نبوي دا معطوف چې د معطوف علیه د افراد نبوي یا په قوت په اعتبار سره او یا به ضعف په اعتبار. پوه شو مې معنی وای وحتى كثم في الترتيب او حتى د ثم په شان دي په ترتیب کې دلته کې ګوره پدې کې بار بار بدا راځي لکه کاف چې دا حرف جر دی کنه او ثم منغ نه او ثم وایو کنه یو خدا حرف دی کنه او په حرف باندې عمل لګي. وین دا رقم چې په بریکټ کې لیکل وي کنه نو دي کې اعراب حکایي وي، اعراب کې څه وي حکایي، اعراب حکایي مطلب دا چې څنګه دا اګه شان دی په دې کې دا عمل لګي. لکه قران مجید کې چې سوره المؤمنون مکیه نو دا غوته اوس دا وایي چې سورۃ چې نه دا مضاف ته والمؤمنون مضاف الیه مضاف الیه خو لکه مضاف الیه مجرور وي، سورۃ المؤمنین پکارو سورۃ الکافرین پکارو وایي نه معنی څه جواب وکاو چې لکه اعراب حکایي دی، اعراب سره حکایي مطلب دا دی چې دا لکه د قران مجید هغه ټکی دی قد افلح المؤمنون وغير غستل دی او یقول یا ایها الکافرون الکافرون دی کې اعراب حکایي دا نه بدلیږي را بدلیږي. واښوي نو دغه شان دی لري وثم وحتى كثم حتى کتاو دغه عمل ورکنو بیا کثمین لا پکارو کنه کثمین ویلېږي ته به عربي کای باندې پوښوي دا خبره په دین کې رااله کنه څوک نه تاسو وګي چې هغه په سورۃ الکافرون کې سورۃ المؤمنون کې په دې خدا مذکر اضافي دی نو دا مضاف له مجرور ولنه. وحتى كثم في الترتيب والمهله حتى ثم بشان په ترتیب کې او په مهلت کې الا ان مهلتها اقل من مهله ثم مگر دلیل مهلت چې ده حتی دا مهلت دا ثم د مهلت نه کم وي. ويشترط ان يكون معطوفها داخلا في المعطوف عليه او دا شرط ده چې دا معطوف په داخلي په حکم د معطوف علیه کې دا حتی نو ورسو چې کم ده دا به حتی نه مخکې په حکم کې به داخل وي. وهي تفيد قوه في المعطوف او دا فائدہ ورکړي د قوت په معطوف کې یعنی دلیل معطوف د معطوف علیه په افرادو کې او دای په اجزاو کې با یا قوي جزء بوي څه جزء بوي لکه مات الناس حتى الانبیاء مرشوی دي پیغمبران مرشوی دي خلق تر دې پوری چې سو انبیاء نو دلته وګوره معطوف مالته یو حکم دی هغه حکم سره د موت پوښوي او د انبیاء د ناس د افراد نه دي خدای په قوي افرادو کې په افرادو کې او ضعفا یا بدا معطوف بدا معطوف علیه په افرادو کې به خود ضعف په اعتبار سره بدا کمزور وي. لکه قدیم الحاج حتى المشاتو راغلي دي حاجیان او لکه ترکیبونه زمانه دي ترکیبونه غوړته دي کنه څه ترکیب کو زره قدیم الحاج حتى المشاتو کا
قديم فعل الحاج معطوف عليه حتى حرفه عطف المشات معطوف عليه ملकर فاعل شو ٹھیک ہے مات الناس حتى الانبياء واذكر لك ايه دا حتى نه او تاسو هغه دغه کلیپ اوریدل کنه د خطبه الکان د جامعه الرشید کته کوم رسید او یې چې لکه اكلت السمكه حتى راسها ولا اكلت السمكه حتى راسها اكلت السمكه حتى راسها لکه حتى چې کنه هم نسب ور کوي هم زیر ور کوي هم پیش ور کوي لکه دا لکه نو حتى موږ وګوره په دې کې مې دي کنه په حروف جارو کې دلته کوم حروف عاطفو کې وي په عاطفو کې بدای چې مخکې څه عمل یا بددي حتی چې جارو بیا بدا ورکړي لکه اكلت سمكه حتى راسها درې ونه ویل شي وجب بیا لکه بلې پوه شوي نو سلور شو الواو فا ثم واو فا ثم او حتى بلې پوه شوي کنه ها وس لري واو دا او اما او ام او اما او ام دا درې ونه راځي چې په معطوف او د معطوف علی کې د دوو کې د یو د لپاره حکم ثابت دی په دوو کې د یو د لپاره حکم ثابت دی خو هغه به کې مبهم معین نه وي مبهم وي معین نه وي واو شو مې باندې لاټ څه د زولم د کلاس نه بوس روزي واو دا او اما او ام واو اما او سو ام اما اما نو اما واو اما او سو ام دا درې ونه سره راځي دا معطوف علی کې د یو د لپاره حکم ثابتای لا علی التهین لا علی التهین واو شو مې معنی یعنی دې دغه ته پته ده کنه چې لکه دا حکم د یو د لپاره ثابت دی خو لکه متعین نه دی لکه ته چې مررت برجل او امراه زه تیر شوم په خزه باندې یا په سړي باندې مطلب دا چې لکه زما تیرېدل په خزه او په سړي دواړو باندې نه دي شوي بلکې یا په خزه او یا په سمن شوي دي په سړي باندې اوس په خزه دا او په سړي باندې دا لکه اوس ماته پته نشته دی پوه شوې مې باندې د دې لپاره دا راځي دغه شانتي اما چې نه دا هم راځي د دغه لپاره لکه ته العدد اما زوج و اما فرد عادت چې نه یا با دغه وي جفت به وي او یا چې نه دا به سوي طاق عادت به طاق فوج لکه ته زید اما کاتب او امی زید خو یا کاتب دی او یا امی دی نو دواړه نشي کېدای دواړه نشي کېدای بلکې یو بکیږي یا کاتب او یا سو امی دغه شانتي ام دی په دریوانو کې بیا فرقونه شته په دریوانو کې بیا فرقونه شته وایم با خو لکه دا دریوانو په دې کې مجموعي خبره سره چې دا دریوانه په معطوف علی کې د یو د لپاره حکم ثابت دی لا علی التعین سو لا علی التعین مطلب دا دی چې لکه یو دا به مبهم وي لکه چې د یو د لپاره دی خو هغه یو پکې کم یو دی نو دا مبهم وي پوه شوئ اوس د دې په جدا دا خبره وایم مرته و او و اما و ام ثلاثتها دا دریوانه لثبوت الحكم لاحد الامرين مبهما لا بعينه دا په دوو کې د یو سیس د لپاره د یو مبهم سیس د حکم ثابتول لپاره راځي لا بعينه چې په دوو سیسونو کې به یو چنده و متعین لکه ته مررت برجل او امراه زه تیر شوم په سړي باندې او یا په خدای باندې مطلب دا چې تیرېدل مې په دوو نه دي شوي تیرېدل مې په یو شوي دي خو هغه یو څه شی دی یا سړی دی خبره اما چې دی که نه دا هم د دې لپاره راځي یعنې د دوو کې د یو لپاره خو په اما کې دا خبره ده چې په دې کې اما یوازې نه راځي بلکې دویم اما ورسره راتلل هم ضروري دي او کله د اما سره او هم راځي و اما انما تكون حرف العطف و اما ګوره اما خو یو شرطي هم راځي که نه ان ما دا شرطي هم راځي نو اما به حرف عطف هله وي چې کله د دې نه مخکې یا وروستو بل اما راغلی مخکې وروستو دی لغته واما انما تكون حرف العطف اذا تقدمتها اما اخرى كلا تدين مخرج شيء بل اما لغته العدد اما زوج او فرد او اما فرد العدد اما زوج او اما واما فرد چې دا عدد چرنه یا جفت یا سره طاق ته جفت او طاق په دې نه کوي چې په دوه تقسیمي کې جفت او په دوه تقسیمي کې دي دا فرد وي یا لکه قران مجید کې الله تعالی فرمایي ان هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا نو اما شاکرا و اما کفورا لکه دام اما عاطفه ده ويجوز ان يتقدم اما على او دام جایز دي چې دا اما دا مکه په او باندې لګیدي شوې زید اما کاتب او امی نو لکه دویم اما خو نه راغله خو لکه
د دې یو اما په ځای باندې او راغلی دا هم جایز دي زید اما کاتون او امي لکه پوه شوې نه باندې په دې پوه شوې ام چې دا په دوه قسمه نه یو ته لګي ام متصله او بل ته ام منقطعه په دې کو خدا خبره لګي یو شان ده چې ام متصله ده او ام منقطعه ده خو په دوه کې د یو حکم د ثابتول لپاره یعنی حکم یا نه معطوف ده لپاره او یا نه معطوف نه لکه د یو د لپاره څه کوي ثابتول لپاره دي ام متصله او ام منقطعه په څو قسم دي په دوه ام متصله او ام منقطعه ام متصله دي ته وایي کنه چې په دې کې په احد الامرین کې په دوه کې د یو د تعین د لپاره په دې سره تاسو کولای کیږي خو په دې سره د ام په ذریعہ سره دا چې لکه دا حکم په دوه کې د یو د لپاره ثابتې خو هغه مبهم وي په خلاف دا او د ایمانه چې په دې کې دا تاسو نه دي کنه په دې کې د دوه کې د یو نه کې ولکات باندې مبهم وي مطلب دا دی چې لکه ام چې په کم ځای کې راغی ام متصله دا په کم ځای کې راغی نو په دې کې د سائل ته دا پته ده چې د دوه د لپاره یو ثابت دی او پرې او به ما کې دا خبره ده چې په دې کې د یو د لپاره نه ثابت دی خو چې زما خیال دار چې په دوه کې د یو د لپاره ده پوه شو مې باندې ام متصله د استعمال لپاره درې شرایط دي یو دا ده چې دې ام متصله نه مخکې با حمزه استفهامیه راغلی څه راغلی ویم دا ده چې د حمزه استفهامیه نه وروسته چې کوم څه راغلی دی یعنی کله حمزه استفهامیه نه وروسته اسم راغلو نو د ام نه وروسته به هم اسمي کله حمزه استفهامیه نه وروسته فعل نو وروسته به هم فعل وي پوه شو به معنی ادرې منا خبره ده چې دا کم دوه سيزونه د ام نه مخکې او وروسته چې کوم دي معطوف علیه دا به یو بل سره متساوي دوه به یو بل سره سوي متساوي وي تپوس به صرف د تعین په اړه کیږي مطلب کډوانه دی بل سره مساوي نه وو فقوت کا پدای کې مساوي نه بل سره او ځوانو به منځ کې مناسبت نه نو بیا با دا ام په ذریعہ سره بدري تپوس نه کولای دي د ام متصله د استعمال لپاره څو شرایط دي درې نمبر 1 سره چې مخکې به د حمزه استفهامیه راغلی ویم د حمزه استفهامیه نه وروسته که اسم راغلی د ام نه وروسته به کله حمزه استفهام نه وروسته فعل راغلی د وروسته به او درېمه دا خبره ده چې د ام نه مخکې وروسته چې کوم سونه راغلي ځوان په منځ کې بسوي مناسبت په پکې وي تساوي په پکې کله ځوانو کې مناسبت نو نو بیا به د ام نه راوړل کېږي نو په جواب کې نعم اولا چې دا نه راځي پوه شو به دې وګوره ورته و ام على قسمين ام بسو قسمه له فزور وای متصله یو سره متصله څه ته وای یا ما يسأل بها عن تحرير احد الامرين چې تاسو کولای کېږي د دې په ذریعہ سره په دوه امرونو کې د یو متعین کولو لپاره والسائل بها يعلم ثبوت احدهما او ثبوت تاسو کوم کې بلې سره په دې حال کې تاسو کوم کې بلې سره پیجنی ثبوت په دوانو کې د یو فایو سره مبهم ده بخلاف او و اما فإن سائل بهما لا يعلم ثبوت احدهما اصلا چې په او و اما کې چې کنه په دې کې د یو لپاره ثابت دی او په بل کې د یو لپاره ثابت دی خو هغه یو ټیندا مبهم دی پوه شئ وتستعمل بثلاثه شرائط او دا استعمالي کې بسو شرایط سره نمبر 1 ان يقع قبل همزه جداب واقع بمكه سنه لك زيد عندك ام عمرو استاثر زيد او كسر سره عمر دې سره آیا قرآن مجید کې انتم تزرعونه ام نحن الزارعون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون انتم شجرتها ام نحن المنشئون وهذا ټول مثال دی قرآن مجید کې دا حمزه چې نه دا بیا لفظي موجود وي او یا به تقديرا موجود وي لفظي د لپاره خدای مثال به کتاب کې لیکل دی او یا به تقديرا وي لکه دا صدري بها افضا ام البيضاء صدري بها افضا ام البيضاء زماده سینه ډیره وګړه پلان را او که ځنګل پلان دی نو لګي اصدري یا شعر لیکل لا امري ما ادري وان ب70 رميت الجمر ام بثمان نو دلګي ګره رميت الجمر ام بسوان رميت الجمر ام بسبحان دا والثاني ويم شرط عليه أن يليها لفظ أن يليها لفظ مثل ما يلي الهمزة ترى همزين او رستو هغه لفظ راغلی وي کم چې د همزه سره راغلی د کم چې د همزه استفهام سره راغلی اعني يعني مطلب می دا ده ان كان بعد الهمزه اسم فكذلك بعد ام وإلى څنګه چې مخکې تیر شول چې د همزه نو اسم راغلی نو د ام نو رستو اسم لکه ازيد عندك ام عمرو نو زيد ام عمرو دوه اسمونه دي کنه او يابا وان كان بعد الهمزه فعل فكذلك بعدها او کچره د همزه استفهامین ورستو فعل لغله نو ورستو بدیم سوي
لکه ده اقام زید ام قاعده، اقام زید ام قاعده، نه حمزه استفهام رستو قام فعل له، ده امن رستو قاعده فعل له. فلا يقال ارايت زيدا ام عمرا، ارايت زيدا ام عمرا نه ویلې کیږي. ولې؟ ځکه د حمزه استفهام نور سره غل ده، رايت فعل له او ده هم امن رستو سره اسم نه چا سره عمرا. والثالث دريم نمبر داله ان يكون احد الامرين المتساويين محققا، چې دا دوا امرين متساويين یعنی معدوم دا به امر د سونه وي چې له سره متساوي او محقق وي. محقق معنی ثابت کړل شي. وانما يكون استفهام عن التعيين، تپوس صرف دا تعین په باره کې کیږي، د تپوس د تعین په باره کې چې لکه ما ته پته ده چې بدوانو کې یو خدای دین علاوه بل نه نه واکم یو ده. فلذلك يجب ان يكون جواب ام بالتعيين، نو دې ودا جائز واجب دي دا خبره چې دا ام په جواب کې با اسم برازي یا به فعل راځي او نعم او بلا سره جواب نشي ورکوله. لکه تعالی شو کوي ازید عندك ام عمرو، چې تاسو راځي دا او عمر ده، نو ته په جواب کې یو چې زید یا په جواب کې چې سو عمر، خو دې چې نه چويله چې ازید عندك ام عمرو، نو ته په جواب کې چې نعم او صدر راځي دا او عمر، ته چې او دا په جواب کې نه لګي. په خلاف دا او د ایمانه چې بری کې یو ویلې کیږي. پوه شئ؟ فلذلك يجب ان يكون جواب ام بالتعيين، فديو واجب داري چې دا په جواب د ام کې په تعین سره نه په نعم او په سره. فاذا قيل چې تقول شي ازيد عندك مامون فجوابه بتعيين احدهما، جواب په دې کې د دوه کې دیونه متعین کول لپاره دي. اما اذا سئل باو اما فجوابه نعم او لا، وای کچې تاسو کله شو په دغه سره په او په ایمان سره، نو بیا په جواب کې نعم او لا جنده برځي. لکه پوه شئ؟ ومنقطعه ام په دویم قسم څه شری ام منقطعه. ام منقطعه څه ته ویل کېږي چې دا په معنا د بل وی سره د حمزه نه، بل تاسو ویل نه کنده ویل بل ورسو وای بل د اضراب د پاره دي. د سره پاره اضراب د مخکنی معطوف علی ته چې کوم حکمي هغه حکم به معطوف ته نه وي، هغه حکم به معطوف ته لکه د جاءني زید بل عمرو، زما خواته زید راغله دی نه بلکې څوک راغله دی عمر راغله. نو د مخکنی اعراض وکړو چې لاولي دا بته جاءني زید بل عمرو، زما خواته زید راغله، بیا څه چې څوک راغله عمر راغله، نو دا مخکنی د چې کوم حکم شاملو هغه حکم ختم کو. نو دا ام منقطعات نو دا د بل لپاره دي سره د حمزه نه، دا په معنا د بل وی سره د حمزه نه، په معنا د بل وی سره د حمزه نه مطلب څه شو چې بل لازم لپاره د اعراض، نه مخکنی خبره نه به اعراض کوي او حمزه راځي د لپاره د استفهام، نه دویم په باره کې به تاسو کې چې څنګه چلل شوی راکنده شوی. لکه ته چې لری ته یو شکل ویني کنه، نو ته لکه چې انها لابل، دا خو لکه ماته منظره ښکاري دا ښکاري اوخ ښکاري، خو چې بیا لکه رانیږي شو کنه ته نه بل هي شاتون مطلب دا دی چې ګوره ما مخکې یو څیز ولیدو لم چې دا دغه اوخته خو چې کله رانیږي شو بل هي شاتون، یعنی دا مخکې هم دا کو چې دغه خو نه دی او خو نه دی، خو آیا دا دغه دی کنه دی بیزه ده کنه ده، نو بدی کې زما دغه ده. نو دا په تاسو کوي وي انها لابل ام شاتون، انها لابل سوي ام شاتون. الکه پوه شو باندې معنی یعنی دا مخکینی چې کوم ده کنه، نو دا غینه لکه اعراض کوي او د دویم لپاره استفهام کوي، دویم ته استفهام کوي چې دویم شوی دی کنه شو. وایي باندې معنی بیا دا چې دا ال منقطعه دا څه په خبر کې استعماليږي، په لای کې نه استعماليږي، په انشاء کې نه استعماليږي. پوه شو وګورئ تاسو. ومنقطعه او ام دویم قسم څه شری منقطعه وهي ما تكون بمعنى بل، چې دا په معنا د سمانی وي سره د بلنا، خو سره مع الحمزه سره د حمزه نه، نو بل راځي د پاره د سو د اضراب او حمزه راځي د پاره د سو، نو پدې کې دا دی چې د مخکینی خبرې د اعراض د پاره او د ورسونی خبرې د پوته پاره استفاده دوه څه پکې. پوه شو په منقطعه کې څه څه نه دوا یو وسې اضراب او بل په کې سي کما رايت شبحا من بعيد، لکه تو ویني یو شکل دلرینا، نو قلت ته چې انها لابن دا څه شری او على سبيل القطع یعنی یقیني طور باندې دا خبره کوي. ثم حصل لك شك انها شاتون، بیا تا ته لکه دا غیر شک راغی چې دا خو لکه بیزه ده، یو ته چې ام هي شاتون ته وای، نو دلته وګوره ام منقطعه ده، یعنی مخکنی خبر نه خو اعراض وکړي چې او خو نه ده، او آیا چې بیزه دا وکنه نه ده،
نو تقصد الاعراض عن الاخبار الاول تا قصد کې د اعراض د خبر د الاولي د خبرنا والاستئناف بسؤال اخر او د دویم د پاره چې نه دا ابتدا کې په سوال سره معنی دا بل هي شاتون چې او خو نه ده او چې بيزدا او کنه نه لا په قرآن مجید کې دي ام له البنات ولکم البنون اې درې الله پاک د پاره لونه دي او سو د پاره سدي نه ګوره مخکنه قول چې د دین سره بل آیت نه مخکې ام تسلم اجرا فهم مغرم ام عندهم الغيب فهم يكتبون دا آیتونه مخکې کوم دي نو دا دې چې لکه الله پاک سره قنایب نشته ده ام له البنات دا خو نشته ده خو اې دا الله پاک د پاره لونه شته کې نشته ده خوشوي واعلم بوشا ان ام المنقطعه لا تستعمل الا في الخبر شيء منقطعه نه استعمالي مگر بس کې استعمالي په خبر کې كما مره وفي الاستفهام او په استفهام کې استعمالي خو څنګه استعمالي عندك زيد ام عمرو سالت اولا عن حصول زيدين چې اول به سوال وکړي د حصول د زید نه زید حاصل دل ته تشوي دي ګندي ثم اضربت عن السؤال بیا به اعراض وکړي د اولي سوالنا عن السؤال الاول واخذت في السؤال عن حصول عمرو او تب شروع شي اخذت معنا شروع بشي في سؤال بل سوال کې دا حصول د امرنا چې ته عندك زيد اساس زید ده بیا ته ام عمرو مطلب دا چې زید خو سره نشته ده او اي عمر د سره شته او کنيشته ده په دې خبره باندې پوښوي ها په دې خبره باندې پوښوي تاسو خالي نو ام منقطعه در سره برازي د بمانه د بل او د حمزي چې بمانه د بل شنو بل سره برازي د اضراب او اعراض لپاره او حمزه د سره برازي نو مطلب دا دی چې لاول مواتو کنه چې کوم حکم دی هغه د منفي شو او ايات به مت ثابت دی او کنه ثابت دی په باره کې تاسو کوي پوه شو به باندې پوه شو وس اخرنی درې حرفونه نور ها لا بل او لكن دا هم بدبو کې دی یو د حکم ثابتول لپاره چې بدبو شزونو کې دی یو د حکم ثابتول لپاره زی وعلى التعين واجب په مخه کې دا دغه جو د درې او اما ام دا هم بدبو کې دی یو د لپاره حکم ثابتول لپاره تل او ال دغه بدبو کې هغه یو چې نه هغه مبهم متعین او دلته کې بدبو کې دی یو د لپاره حکم ثابتای خو بدبو کې یو سره تعین پوښتنه به نه بیا لا بل او لكن په دې کې دا فرقونه دي چې لا چې نه دا راځي د اول کې د اول چې کوم څه نفي کړه دی کنه دا اول چې کوم څه ثابت کړه دا غي نه نفي لپاره لکه ته جاء زيد لا عمرو نو دلته ګوره جاء زيد دا زید لپاره دراتلو حکم ثابت شو کنه او چې لا عمرو دی وي نو مطلب دی مخکې چې کوم حکم ثابت دی دا غي نه نفي لپاره لا راځي مخکې لپاره چې کوم حکم ثابت دی لپاره دا غینه د نبی لپاره لا راځي لکه ته جاء زید الله عمرو دما خو زید راغله او عمرو نه راغله او بل چې نه د اسراف د پارازي مطلب اسراف دي ته ویل کېږي چې د لاول نه فکر د دویم د پاره سګي ثابتای مطلب دا کوم کې د پاره چې نه دا لکه جاءني زید بل عمرو دما خو زید راغله بیا سې چې بلکې عمر راغله نه لاول نه اسراف کو چې زید نه راغله بلکې سره راغله عمر راغله او لکن چې نه د استدراک د پارازي استدراک څه ته وایي چې په مخکې جمله کې کوم د غوي وهمي نو هغه وهم ختمول لپاره درځي پوه شئ او د دې دا دغه کنه چې دې نه مخکې یو رسو بنفي راغلي یعنی که مخکې نه راغلي وا جورستو با جمله د اثبات اورستو به مثبت راځي او کله ول اثبات راغلی جورستو به نفي راځي لکه ته ما جاءني زيد لكن عمرو جاء ما جاءني زيد لکه ته ما خواته زید نه راغلی نو سبا نه کې چې زید او عمر خدمانه یو ملګری دي نو ته لكن عمرو جاء نو عمر چرند راغله نه مخکې لپاره نفي او ورستو لپاره سو اثبات لکه پوه شو به معنی لا بل او لكن پدې کې خدای ونه یو شان دي چې دا ثبوت احد الامرين د لپاره راځي خو على التعين پوښتنه به معنی بیا په لا او په لکن او په بلکې صبر راځي لا راځي د مخکې لپاره کوم حکم ثابت دي داګه د منفي کول لپاره لا راځي پوښتنه بل اسراف د لپاره راځي یعنی که مخکې لپاره کوم حکم ثابت دي نو داګه نه منفي کوي پوښتنه یې مخکې نه ثابت وجلی نه ما منفي کوي او د دې لپاره ثابت دی پوښتنه او لکن د استدراک لپاره مخکې جمله کې کوم دغه وی وهم یا وهم ختمي او د دې نه مخکې یو رستو حرف نه په کار ده ولا بل او لكن لا بل او لكن دا جميعها لا طول لثبوت الحكم لا para ثبوت الحكم لاحد الامرين دا یو د دوه کارونو معین لپاره
اما ولا خدو شو كان اما لا دنا فلنفي ما وجب للاول عن الثاني نفي د بار لا رضي د بار د نفي هغه چې ثابت کړه د اول عن الثاني دویم نه لکه جاءني زيد لا عمرو نو ګوره بدی کې جاءني زيد د زید لپاره مجيئت ثابت شو او عمرو لپاره مجيئت نه منفي شو وبل الاضراب عن الاول والاثبات للثاني او بل عند لپاره اضراب د اول اعراض او دیم لپاره ثابتای لکه جاءني زيد بل عمرو زما قوت زید راغی نه بلکې عمرو راغله معناه بل جاءني عمرو وما جاء بكر بل خالد لګته ما جاء بكر نه راغله به نه خالد یعنی بکر خو راغله دی خو خالد نه راغله خو شوي اضراب هو به نو اعراض کما کې مثبت جوړستو منفي کوي دا کورستو مخکې منفي جوړستو مثبت کوي خو شوي کما کې دا کوم د لپاره حکم ثابت شوی دی کنه نو او چې دې لپاره نه ثابتو بلکې دې بل لپاره ثابت دی او تا منفي کې نه تا ته چې دې نه منفي بلکې بل نه منفي دی ولكن للاستدراك لكن نصر پر راځي استدراک دغه ته ویل کی کنه چې مکه جمله کومه بیا غوام ختمه ويلزم النفي ودليل سره لازم ده سو نفي قبلها يعني مکه بدی نفي راغلی لکه ما جاء انزين لكن امر جاء لکه دې چې علاوه زید او امر دوانه ملګری یو بل تذیر راځي نو دې چې ما جاء انزين ما قوت زید نه دراغله نو مخاطب پدې کې دې چې زید او امر خدوانه یو ملګری دي چې دا زید نه دراغله جو امر هم نه راغله نو ته نه لكن امر جاء لكن امر جاء سره راغله او بعدها يبدا حرف نفي بدين رستو بي لکه دې قام بكر لكن خالد لم يقم چې لکه ته قام بكر ولاړ نو ته چې دا بکر او د خالد خو له سره لکه کوټه چې دی ولاړ دی خالد هم ولاړ دی ته لکن خالد لا يقوم لیکن خالد ته دا ولاړ نه دی لکه پوه شو مې معنی حروف عاطفه او په جندلو سوري حروف عاطفه لسو حروف عاطفه څه ته وایي چې د دوو جملو یا د دوو مفردونو د یو ځای کولو لپاره کوم حروف راځي حروف ته څه وایي حروف عاطفه سوري لس کم دي واو فا ثم حتى او ام اما او لا بل لكن پدې کې واو فا ثم سره بار راځي د جمع لپاره واو د مطلق جمع لپاره او فا د ترتیب مع الوصل لپاره او ثم ترتیب مع التراخي لپاره ترتیب مع المولد یا تراخي او حتی هم د ثم په شان دي یعنی ترتیب د لپاره راځي او پدې کې د مهلت د ثم نسوي کم یو دویم نمبر چې دا حتی نو ورسته چې کم دی دم حتی معطوف دا معطوف علی کې بسوي داخل به پکې سبب پکې داخل به پکې لکه بری پوه شوي او اما او ام در سره پارازي پدوو کې یو څه د ثبوت پارازي پایو پکې سي مبهم وي پکې صحیح پکې او د ام څو قسمونه دي دوا ام متصله او ام منقطعه او لا بل لكن دا دریونه دا هم پدوو کې د لپاره حکم ثابتای فعل التعین واښو مې معنی یاد بشي وړو شابه دا